بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله نور السماوات والأرض. الله رب العزت روخانه کوونکی دی د اسمانونو او د ځمکې. مثل نوره مثال د الله رب العزت د روخانه کېدو کمشکاتن پشانتی د تاقچې دی فیها مصباح چې په دغه تاقچه کې وي دیوه المصباح فی زجاجة دیوه وی په شیشه کې الزجاجة شیشه چې وي کأنها کوکب دا دسی صفاوي گویا چې دا یو ستوری دی کوکب دری پړقیدون کې ستوری یوقد من شجرة مبارکة چې دا ډیوه بلولی کیږي د یو داسې ونې نه چې هغه ونه برکتي ده زیتونة چې د زیتون ونه ده لا شرقیة چې نه انتهایی مشرق کې ده ولا غربیة او نه انتهایی مغرب کې ده یکاد زیتها یضیء نزدې ده چې دغه تیل خود بخود روخانه شي ولو لم تمسسه نار او اگر چې نوی رسیدلی هغې ته اور او چې کله ورته اور ورسي نو بیا خو نور علی نور رڼا د پاسه رڼا یهدي الله لنوره من یشاء الله رب العزت هدایت کی د خپل نور دا چاته چې وغواړي ويضرب الله الامثال للناس او الله رب العزت دسی مناسب مقمحل مثالونه راوړي د پاره د خلکو والله بكل شيء عليم او الله رب العزت په هر څه باندې پوه دی. دا هو د آیت کریمه لفظي ترجمه شو چې په دې کې مونږ ولیدل مونږ واورېدل چې تاقچې پکې راوړه ډیوای پکې راوړه شیشې پکې راوړه ستورې پکې راوړو دو زیتون د ونی ذکر پکې وشو چې دا ونم نه شرقي ده او نه غربي ده د دې ونې د پړقاري ذکر د دې تیلو دومره قیمتي چې په خپله اور اخلي او د رڼا د پاسه رڼا د هغې ذکر وشو. نو د دې څه مطلب دی؟
نو خبره د توجه قابله ده چې په دې کې ډېر مشکل تفاسیر شوي دي. مونږ به د ټولو نه آسان ترین سهل چې دماغو کې زر ورنه نوځي هغه تفسیر به راواخلو، کوم چې طالبانو ته مونږ وایو او مشکل تفاسیر دي نو د هغې نه به ګریز وکړو. آسان تفسیر عام فهم تفسیر هغه دا دی چې په دې مثال کې الله رب العزت د هغې نور هدایت د هغې مثال ذکر کی کم نور هدایت چې الله رب العزت عام کړی دی کافر ته مسلمان ته د هر چا په زړه کې الله دنه یو هدایت یې دی. نو د هغې دپاره مثال ذکر کی چې څوک بیا د دغه هدایت نه پیدا واخلي او څوک ترې وانخلي. لکه مثال په طور یو دیوال دی چې په هغې دیوال کې د ډیوې کې خودو دپاره تاقچه رخ شوې ده چې تاقچه داسې رغېږي چې دا مخامخ ته ښکاره وي او په درې طرفه باندې دا بنده وي چې د هوا دباو په دې نه وي. نو یو دیوال دی پکې تاقچه ده او په هغې تاقچه کې شیشه لګېدلې او په هغې شیشه کې دننه ډیوه بله ده او دغه ډیوه چې ده نو په دې کې چې کم تیل ورچولی شوي دي نو دا ډیر قیمتي د زیتونو تیل دي چې د زیتونو د ونې نه حاصل شوي دي او هغه زیتونو ونه چې ده هغه په یو داسې سیمت کې ولاړه ده چې نور راخیږي هم وله رڼا ورکوي نو په مغرب کې نه ده او هغه چې نور پرېوځي نو هم وله رڼا ورکوي نو په مشرق کې نه ده بلکې بین بین ده ټوله ورځ په هغې باندې نوري. نو د داسې ونې دغه زیتون ډیر زیات زر اور اخلي او ډیر زیات بغیر لوګي نه رڼا ورکوي نو په دغه ډیوه کې اقا رڼا دننه بله ده. نو د دغې دپاره الله رب العزت دا مثال راوړي او اوس په دا مثال مونږ په انساني وجود باندې پټ کو. د انسان دا ټول وجود په مثال د دیوال شو. د انسان په وجود کې سینه دا په مثال د تاقچې شوه څنګه چې په دیوال کې تاقچه وه او بیا د انسان په سینه کې دننه زړه دا په مثال د قندیل او د شیشې شو او د انسان په زړه کې دننه دا په دیوال کې دننه بیا تاقچه او په تاقچې کې دننه شیشه او په شیشې کې دننه ډیوه. نو دغه شان د انسان په زړه کې کو دا مسلمان دی کو دا کافر دی په دې کې ډیوه ده او دا ډیوه دا نور هدایت چې کوم الله رب العزت هر انسان ته ورکړی نو دا دومره مضبوط دی لکه څنګه چې هغه ډیوه د مضبوطو تیلو نه بلیده دومره د مضبوطو تیلو نه بلیده چې هغه تیل نږدې دي چې په خپله یو بړق کې او رڼا کې بغیر د اور نه. دغه شان د دې انسان دننه چې کوم نور هدایت الله یې ښی فطرتي طور قدرتي طور بغیر د پیغمبر نه بغیر د آسماني کتاب نه نو هغه دومره مضبوط دی چې ممکن ده چې یو انسان تم د پیغمبر ضرورت را نشي او د کتاب ضرورت را نشي قدرتي دی په هدایت وي دومره الله دننه دله هدایت یې ښی. لکه څنګه چې هلته کې دغه تیل دوره طاقتور دي او هلته کې چې ډیوې له کله اور ورکړلی شو نو هغه تیل خو هسې پړقېدل او چې لا اور یې ورله ورکړو نو سمه روښانه شو دا هر څه. نو دغه شان د دې انسان په زړه کې دننه دغه نور هدایت وو کم چې الله یې ښیو او لا چې مبلغ او پیغمبر راغی او ځان سره کتاب راوړو نو بس دا داسې دی لکه ډیوې له چې اور ورکې نو دلته کې هم ډیوې له اور ورکړلی شو چې دا بیا نور علی نور شو د نور د پاسه نور. یو نور هغه کم چې الله انسان ته فطرتي طور ورکړی او یو نور هغه شو کم چې الله رب العزت په واسطې د پیغمبر سره د انسان زړه ته دننه کو.
نو دا د دې اسانه ترجمه شوه ځکه چې کل مولود یولد علی الفطره حدیث پاک ته هر بچه د په فطرت اسلامی باندې پیدا وي په ابواه یهودانه د مور او پلار راولږي دا بچه یا يهودي کی او یونصرانه یا نصرانی عیسائی کی او یمجسانه یا ته مجوسی جوړ کی نور هر بچه دا په فطرت اسلامی باندې پیدای چې دلیل پیدا د قران مجید آیت ته چې د هر چا پزړه کې الله رب العزت نوري ایمانی او د حق نور پکې الله یې خېده د دې د وجینا چې څومره کافر دي او لږ مهنت پم وشي نو هغه د هدایت زر قبول کی دا ولې قبول کی نو دن د دې خټ او خنبیر وو دن د یو سیزو چې د ځان تراکاغو ځکه چې د مخ کې نوري هدایت د پسړه کې موجودو نو دا آیت کریمه خو مختصر او د ټولو نه آسان عام فهم هغه معنا دا یو مثال دی او د انساني وجود باندې پټ دی نو فرمای الله رب العزت نور السماوات دلته کې د دغه ترجمه مطابق کم چې ما وکړه د نور په معنا د منورون سره پړقون کې ده روخانه کون کې ده السماوات هغه څوک چې په اسمانونو کې دي دلته کې ده ما فی السماوات و ما فی الارض هغه څوک چې په اسمانونو کې دي والارض او هغه څوک چې په زمکه کې دي مثل نوره مثال د الله رب العزت د نور کمشکاتن پشانتی دو تاقچه ده چې پښتو کې به ورته سوای پوخا کورونو کې با وسم پوخانو کورونو کې شته ده په دیوال کې د ډیوی کې خودلو د پاره ځای مخصوص چې اردو کې وته تاقچه وایي د پارسی د پزوم ده چې پښتو کې به ورته سوای کمشکاتن دا پشانتی د تاقچه ده چې دا تاقچه جوړه په دیوال کې وي او فيها مصباح په دغه تاقچه کې ډیوه وي او دا ډیوه دي سي اسی نه وي بلکې المصباح فی زجاجه دیوا په قندیل کې وي قندیل دا هغه شیشې ته ویل کېږي کم چې دا ډیوی نه غیر چاپیره وي لکه پلاټین کې چې کوم شیشه وي او دغه شیشم د عامه شیشه نه ده الزجاجه دغه شیشه چې کم د ډیوی نه غیر چاپیره ده کانها کوكب دري گویا کې د پړقیدون کې ستوره ده دومره تیز پړقا برېخنا والا پاکه صفا شیشه ده چې ته پکې لږ رڼام دن نه وکې نو بار پړقېږي نو د انسان زړه د دې مثال چې کم دی د دغه شیشې شو د دغه قندیل شو چې دا فطرتي طور دومره صفا الله پیدا کړي لکه دا چې پړقېدون کې ستوري اوس دنه کو پکې لږ بسر کې د رڼا وشو نو بار بخکاریږي یوقد من شجرة دغه دیوا بلولې کېږي د یو دسی ونینا مبارکتن چې دا ونه برکت والا ده والتین والزیتون نو زیتونتن چې دغه ونه د زیتون ده او د زیتون ونه اسیم برکتی ده خدا په یو دسی ځای ولاړه ده چې لا شرقیت د غزای نه انتهایی مشرق طرف ته ده ولا غربیت او د غزای نه انتهایی مغرب طرف ته ده نو دغه تیل چې کم زیتون بیا دغه تیل را پیدا کی نو دا بیا ډیر زیات هغه طاقتور وي په اعتبار د نورو تیلو سره یکاد زیتها نزدې دي چې دغه تیل یضیء خود به خود روخانه شي دومره اسی پراته دی او تاول تیلې نه دی ور کړي نزدې د تیل دوره طاقتمند دي چې خود به خود روخانه شي نو د انسان دن پزړه کې هغه نور هدایت کم چې الله فطرتي تور یخې دی هغه دومره مضبوط دی چې د پیغمبر د ضرورت نه هټ کر ممکنه ده چې په خپل باندې هغه روحانه شي ولو لم تمسسه نار اگر چې مس نه کې هغه لره ور لا دا اوسه پوری ور نه دی مس کړي نو چې کم دی هغه ممکن ده چې دا سړی په هغه هدایت باندې شي نور علی نور
رڼا د پاسه د رڼا، نور علی نور، رڼا د پاسه د رڼا. نو یو رڼا هغه وکم چې الله قدرتی تور انسان کې یخي، او یو به هغه رڼا رااله کم چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د قران شکل کې هغه د مصطحابه کرام زلون ته نه باسلا. یهدی الله لنوره من یشاء. الله رب العزت هدایت کی د خپل نور د پاره. دلته د نور نه مراد هغه دویم نور هدایت ته کم چې پیغمبر راوړي. من یشاء چاته چې خوښ شي، ځکه هغه نور کم چې فطرتي تور دی نو هغه الله رب العزت قطع نظر د تمیز د مسلمان کافر مجوسی يهودي نه هر چاته یو شانتي ورکړی وو. نو دا دویم نور چې دی نو دا چې د الله چاته خوښ شي نو ورکی دا غ نور هدایت پیغمبري دا داغي ذکر دی. ويضرب الله الامثال للناس. او الله رب العزت بیانوي مناسب مثالونه د موقع محل سره د پاره د خلکو، چې دلته کې دی مثال ته سړی وګوري چې څومره بهترین مثال الله رب العزت راوړی د یو انسان وجود، د انسان د زړه، د انسان د سینې، د انسان د هغې فطرت او هدایت کم چې الله یې ښی. والله بكل شيء عليم. او الله رب العزت په هر څیز باندې پوه دی. دا نور علی نور چې یو انسان ته قدرتی سینم منور شوی، د زړه منور دی، اوس د پیغمبر په هدایت سره خو منور شو او یو پړقیدون کې زړه دی، نو دا بچاته میلاویږي او دا به کم ځای میلاویږي. نو الله رب العزت فرمایي فی بیوتن، دغه نور علی نور دا میلاویږي په دسی کورونو کې، مراد تینا مساجد دی. اذن الله چې الله رب العزت حکم کړي د دغه کورونو ان ترفع، د دې خبره چې دا دی اوچت کړل شي، ترفع دغه کورونه دی اوچت کړل شي. چې د ترفع مختلف تفسیرونه شوي د اوچتوالي. رومبنه نو دا به د زړه نه عظیم ګڼي، د الله د کور د مسجد به د زړه نه قدر کوي. دویم الله کور به د هر قسم ظاهری ګندګۍ نه پاک ساتي، دا په ترفع کې دی. نمبر دریم کله چې د الله د کور د عمارت ضرورت راشي نو دا غي به خپل عمارت کوي، دا په ترفع کې دی. نمبر څلورم په اعتبار د انسان سره چرته وګی نه خوړلې او جمعات ته نه راغلی، دا په ترفع کې دی. د وجود نه بدبوئی نزي، ګنده کپړې نه اچولي، دا په ترفع کې دی. نو دا ټول آداب مسجد، ماشومان جمعات ته نه راولو، لیونی جمعات ته نه پریدو، په جمعات کې په زور خبرې نه کو، دا څومره آداب مسجد چې دي. نو د دې الله رب العزت حکم کړي ان ترفع، چې دا مسجد اوچت ساتي، معنا د مسجد د ټولو آداب لحاظ ساتي، د دنیا خبرې پکې نه کو. نو دا نور هدایت دا به میلاویږي فی بیوتن، په دسی کورونو کې. اذن الله چې الله حکم کړي ان ترفع، د دغه کورونو د اوچتولو، ويذكر او یادول کېږي به فیها، په دغه کورونو کې اسمه، نوم د باری تعالی، چې دا کورونه صرف د الله د ذکر د پاره جوړ دي، په دې کې به د بل چا تذکری او ذکر نه وي. یسبح له فیها، تسبیح بیانوي د الله رب العزت د پاره فیها، په دغه کورونو کې بالغدو والآصال، بیگا او سبا، معنا هر وخت مساجد دا په اعمال او آبادی او په دې کې د الله ذکر کیږي، د الله تسبیح پکې کیږي. کو هغه د قران تلاوت ته او کو هغه تسبیحات دي، کو هغه نور مراقبه دي، بس مسجد په دغه باندې آباد وي. رجال دا هدایت، دا نور هدایت، نور د پاسه نور، دا پړقیدون کې زړونه دا د کوم سړو دي؟ نو رجال د دې سړو دي لا تلهیهم تجارت، چې نه غافل کوي دی لرا تجارت، دغه تجارت، ولا بیع او نه بیع، عن ذکر الله، د الله د ذکر نه. نو د الله د ذکر نه مستقل تجارت دی غافل کی، ولا بیع او نه عارضی بیع دی غافل کی. نو کولګه عارضی بیع ده، مثال په تور باندې لک نن یو سیس خرڅ کو سبای نه خرڅي،
یا نن یو شی اخلي سبا بیا نه اخلي نو دې ته بیع وي او تجارت هغه دا دی چې مستقل دا تاجر دی نو نه مستقل تاجر او نه عارضی بایع د الله د ذکر نه نشي غافل کولای د تجارت او د بیع نو د دې نه مراد یو خدا دی چې کله دست بکار دل بیار دا فارسی مقوله ده لاس پکار کې او زړه د یار سره د الله رب العزت ذکر هر وخت کې کو ته تجارت کوي کو بیع کوي هر وخت استا په نوم باندې الله الله فضله په خپل باندې جاری وي چې ته د الله رب العزت د هغه په نوم سره ذکر کوي نو یو خو د دې مطلب دا دی دویم مطلب دا دی چې کله د مانزه د پاره هغه आवाज وشي نو بس دې بیا د خپل تجارت او د بیع د الله د یاد نه دی نشي غافل کولای فورا مسجد ته رامنډوي و اقام الصلاه او د منځونو د قائمولونه و ایتاء الزکاه او د زکات ورکولونه یخافون د الله دغه سړی کوم ته چې نور علی نور میلاو دی یخافون دا یریږي یوما د دې ورځې تتقلب فيه القلوب والابصار چې الټه بشي په دغه ورځ کې زړونه او سترګې ليجزيهم الله احسن ما عملوا دې د پاره چې الله رب العزت دې ته چې کم ده بدله ورکی احسن بدله هغه کم چې دی عمل کړی وي ويزيدهم من فضله او الله رب العزت دې له رضيات ورکی د خپل فضل لانو یو د یو عمل هغه خپل برابر بدله ده هغه الله رب العزت دې له ورکی او دویم یو په دغه عمل باندې انعامي بدله ده هغه فضل هغه انعام هغه وتم الله رب العزت ورکی والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رب العزت کچاته په آخرت کې د یوې نیکي بدله په کروڑاو کې ورکی په ارباو کې وتور کی په کیرباو کې وتور کی نو د الله نه څوک تپوس والا نشته ځکه چې الله رب العزت رزق ورکون کې د چاته چې خوښ شي بے حسابه دا بے حسابه د بنده د ګومان مطابق ولې د الله رب العزت خو هر سیس په حساب کې دن نه دی لکه مونږ وایو بے حسابه شګي پرتی وي نو دا زمون باندې بے حسابه دي اوس دا ته الله رب العزت تک نو دا یو ذره د الله علم کې دا او د الله پشمار کې دا نو او دویم بی حساب به الله زکه ورکړه کی چې داغه خزانی بی حساب دي داغه چې کم دی لا يعد ولا يحصى دا الله خزانی نه د شمار دی او نه د په ګنټي کې دراګیرول دي الله رب العزت بیا دغه خلکو ته دا انعام ورکړي نو کم فطرت کم نور هدایت چې الله رب العزت په انسان کې دن نه یې خېده او د پیغمبر راتلو سره هغه نور وپړقېدو نو او دې سړی هغه سنبال کو دا غي قدر وکړو او هغه په هغه زینو کې تلاش کو کم زینو کې چې هغه میلاویږي د الله کورونه لکه بل ځای کې راځي بشر المشائین فی الظلم بنور التامه یوم القیامه زیر ورکا المشائین فی الظلم کم کسان چې د شپتسار په تیارو کې جمعات تزي بالنور التامه یوم القیامه په یو تام کامل نور سره د قیامت په ورځ کې چې د هغه نورانیت په د قیامت په ورځ باندې د پزله کې د ځان سره سنبال وړي نو چې دغه نورانیت په میلاوي کې د الله په کورونو کې میلاوي کې بچاتا نو ډیر اسانه خبره کړي چې ستا تجارت او بیع یعنی ستا معاش او ستا د ټول مشغولیات دا ته د الله د ذکر نه غافل نه کی نو بس هر وخت د الله یاد چې څوک کی او منځ او زکات ورکی او د آخرت په ورځ ایمان او یریږي ته چې الله ته ودرېږم بس چې دا یو سلور صفات چا کی بس دې ته چې کم دی اغه نور علی نور میلاو دی نو ډیر وخت چې کم دی اغه خپل مسجد کې تیرو او دا آیت ځان ته مخې تکیدو چې په مسجد کې کو زه د الله ذکر کام او کو نه کام کو زه قرآن تلاوت کام او کو نه کام
کو زه اسیم د مونږ په انتظار کې ناس یم بیخي چپ خلاو بس ځان خاموشه نو په دغه وخت کې زما دا مراقبه چې کم نورانیت وعده قرآن کړي واغه ماته راځي زما زړه ته هغه نورانیت نصیب کیږي په دې نیت سره په مسجد کې کېناستل چې زړه مې منور شي ان شاء الله نورانیت په نصیب شي الله نور السماوات الله رب العزت منور کون کې ده روخانه کون کې ده د اسمانونو یعنی هغه چې په اسمانونو کې دي والارض او هغه څوک چې په ځمکه کې دي مثل نوره مثال د الله د نور کمشکاتن په شانتي د طاقچې ده فيها مصباح چې په هغه کې ډیوه وي المصباح فی زجاجه دا ډیوا دا وی په شیشه کې الزجاجه تو شیشه چې دا کانها دا صفا دسی دا گویا کې دا شیشه کوكب دریون پړقیدون کې ستوره ده یوقد من شجره دغه ډیوا بلولې کیږي د دسی ونینا مبارکتن چې برکت والا ده زیتونتن د زیتون ونه لا شرقیتن نه انتهایی مشرق طرف تا ولا غربیتن او نه انتهایی مغرب طرف تا یکاد زیتها نزدې دي چې د دې دا تیل یضیء خود بخود روخانه شي ولو لم تمسسه نار او اگر چې نوی مسکړه د تیلو لرور نور علی نور او کله چې دغه تیل لا پور مسشي نو بیا خو نور د پاسه نور یهدی الله لنوره الله هدایت کی لنوره د خپل نور ته من یشا چاته چې خوښشي ويضرب الله الامثال للناس او الله رب العزت بیانی مناسب مثالنا مقمحل د پاره د خلقو والله بكل شيء عليم او الله رب العزت په هر څه پوه دی فی بیوت دغه نور چې د نور د پاسه دی دا میلاویږي په دسی کورونو کې اذن الله چې الله رب العزت حکم کړي ان د دې خبرې ترفع چې دغه کورونه دې اوچت کړل شي ويذكر فيها اسمه او یاد کړل شي پاغه کې نوم د باری تعالی یسبح له تسبیح بیانوي دغه الله د پاره فيها په دغه کورونو کې بالغدو والآصال بیگا او سبا رجال دسی سړی لا تلهیهم چې نه غافل کوي تجارت نه مستقل تجارت ولا بیع او نه عارضی بیع عن ذکر الله د الله د ذکرنا و اقام الصلاه او د منس قائمولنا و ایتاء الزکات او د زکات ورکولنا یخافون دغه د الله دا سړی دی یریږي یومن د دې ورځنا تتقلب فيه القلوب والابصار چې الټه بشي پاغه کې زړونه او سترګې ليجزيهم الله احسن ما عملوا د پاره چې الله بدل ورکړي دي تا خیسته بدل هغه کم چې دی عمل کوي و یزيدهم من فضله او الله زیات کی دی لرا دغه اجر د خپل فضلنا والله يرزق من يشاء بغیر حساب او الله رزق ورکی هغه چاته څوک چې الله رب العزت وغواړي بغیر حساب بحساب اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين جی